أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. دی آیت مبارکه کې دا میراث متعلق یو حکم بیانېږي کم حکم چې مخکې هغه نه دی ذکر شوی او دی آیت مبارکه کې د دې آیت د ماقبل سره ربط دا دی. مخکې آیت کې وفرمایل چې د نارینه‌و دپاره خپله حصه ده او د زنانو دپاره خپله حصه ده، یعنې په میراث کې چې کومې حصې مقرره شوي دي نو په هغې باندې هغه تمنا تاسو مه کوئ. د چا دپاره کومه حصه الله تعالی مقرر کړې ده هغوی په هغې باندې صابره اوسیږئ. نو فرمای ولکل او د هر چا دپاره جعلنا مقرر کړي دي مونږه موالیه وارثان. موالی وارثان ته هم ویل کېږي او دا آزاد کړلی شي غلام ته هم وایي، او کم کس چې غلام آزاد کی هغه ته هم ویل کېږي. نو فرمایي چې مونږ د هر چا دپاره په میراث کې وارثان مقرر کړي دي مما د هغه مال دپاره ترکل والدان چې د مور پلار نه کم مال پاتې شي، والاقربون او د رشتہ دارانو نه، والذین او هغه کسان عقدت ایمانکم چې مضبوط کړي دي هغوی ستاسو سره قسمونه. د والدان او اقربون د حصو تذکره مخکې هغه شوې ده. دې کې عقدت ایمانکم هغه خلک چې تاسو له هغوی سره پوخ لوز کړی دی. فرمایي چې دور جاهلیت کې به داسې وه چې یو کس به د چا سره لوز وکړلو، وعده به یې وکړله چې ستا جنگ زما جنگ دی او ستا امن زما امن دی، ستا صلح زما صلح ده، او که زه مړ شم نو ته به زما په مال کې زما وارث جوړېږي، او که ته مړ شې نو زه به ستا په مال کې ستا وارث جوړېږم. دې ته به هغوی دوستي وي او بیا به یې د هغوی دپاره په میراث کې شپږمه حصه ورکوله. نو دې آیت مبارکه کې وفرمیل که تاسو د چا سره داسې لوز کړئ نو هغه ته بیا د هغوی حصه ورکئ. او مفسرین فرمایي چې دا حکم د وعدو باندې د میراث میلاوېدلو، دا حکم چې دا بیا په د میراث چې کوم احکامات نازل شول نو پای سره دا حکم منسوخ شوی دی. او بل توجیه به دی کې مفسرینو دا کړی دی چې دا کله صحابه مدینې ته هجرت وکړلو نو په هغه موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا
مهاجرینو صحابه او د انصار صحابه په منځ کې مواخات برادری جوړه کړې وه. یو مهاجر صحابي د یو انصاري ورور ګرځولی شوی، نو دا په دې کې هغه مواخات طرف ته اشاره ده چې تاسو د چا سره مواخات کړی دی، همدردي مو کړې ده، نو د هغوی سره چې دی نو هغه دغه همدردي او دغه مواخات پالی او د هغوی دپاره چې دی نو هغه په میراث کې برخه خو مه متعین کوئ، ځکه چې هغه خو د هغې دپاره خپل احکامات راغلي دي. البته د دوی سره د خپل وس مطابق خیرخواهي کوئ. نو فرمایي چې دا حکم ګویا چې منسوخ شوی دی. نو فرمایي والذین او هغه کسان ته هم حصه ورکئ عقدت ایمانکم چې تاسو د هغو سره مضبوط کړي دي قسمونه خپل، فآتوهم نو ورکئ دوی ته نصیبهم حصه د دوی. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علی کل شیء شهیدا په هر څه باندې ګواه دی. تاسو کوم وعده او لوث کړو نو هغه سړی خو وفات شوی دی نو هغه سړی وفات شوی دی که ستا دا خیال چې زما د هغه سره لوث و او هغه وفات شوی دی، لیکن په دغه وعده باندې الله تعالی هم ګواه دی، الله تعالی ته خو د هغې علم دی، نو هغه وعده خپله پوره کوي. ولکل او د هر چا دپاره جعلنا مقرر کړي دي مونږه موالی وارثان مما د هغه مال نه ترکل والدان چې پاتې شوي د مور پلار نه، والاقربون او د نږدې رشته دارانو نه، والذین او هغه کسان عقدت چې مضبوط کړي دي تاسو ایمانکم خپل قسمونه، فآتوهم نو ورکئ دوی ته نصیبهم برخه د دوی. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علی کل شیء شهیدا په هر څه باندې ګواه دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.